السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، امید لرم چې ښه به روغ او جوړ به ورونو. چونکې نن زمونږ او ستاسو په ټولنه کې زمونږ زیاتره هغه ځوانان چې د هغوی تعلق د مسلمانانو د کورنیو سره دی، د مسلمانانو بچي دي او د ژوند پرستو د لفظ د ځان دپاره ډېر په فخر سره کاروي. نو ما وغوښتل چې زه په دې باندې یو څو لنډ او مختصر خبرې وکړم تر څو زمونږ دغه ځوانانو ورونو ته پته ولګېږي چې دا ژوند پرستي څه ته وایي، د دې تر شا کوم زهریلا او خطرناک فکر پروت دی او بیرته عقل د دې ژوند پرستۍ په اړه باندې څه، یعنې د عقل د لارې به بیرته موږ د دې تردید کوو، ځکه چې زیاتره ژوند پرستان یوازې عقل ته ارزښت ورکوي، وحي ته ارزښت نه ورکوي. نو تر پایه راسره پاتې شئ ورونو. د هر څه نه مخکې یو خدا پرستی ده، یو ماده پرستی ده، یو ژوند پرستی ده. خدا پرستی د دې تر شا اسلامي نظریه ده، ماده پرستی د دې تر شا د سوشلیزم نظریه ده او دې ته ورته چې کوم مادي نظریات دي، او د ژوند پرستی تر شا د هیومنزم نظریه ده. بیا خدا پرستی دې ته ویل کېږي چې د ژوند مقصد یوازې حصول د رضای الهي ګرځول، یعنی د انسان د ژوند مقصد دا دی چې د الله رب العزت رضا حاصله کړي. او ماده پرستی دې ته وایي چې د ژوند مقصد یوازې حصول د ماده ګرځول، یعنی د انسان د ژوند مقصد دا دی چې ماده حاصله کړي. او ژوند پرستی دې ته وایي چې د انسان د ژوند مقصد یوازې حصول د خوندونو ګرځول، یعنی د انسان د ژوند مقصد دا دی چې خوندونه حاصل کړي. بیا د دې ژوند پرستی رجعه بیرته سوشلیزم او د نورو مادي نظریاتو ته کېږي، ځکه چې هیومنزم د دې باقي مادي نظریاتو لپاره یو بنسټ او بنیاد دی. دا خو هغه عام او ساده مفهوم چې کوم ستاسو په ذهن کې عام طور باندې پروت دی. اوس تفصیلي خبره په دې باندې کوو چې د دې ژوند پرستۍ تر شا د هیومنزم فکر څنګه پروت دی او بیا د دې په اړه باندې عقل څه وایي. خو د دې نه مخکې دوه خبرې پیژندل ضروري دي. یو دا چې په کائنات کې د انسان مقام، دویم په کائنات کې د انسان مقصد حیات. نو د انسان مقام چې کوم دی، نو دا خو ظاهر دی چې انسان داسې یو با استعداده او با صلاحیت هستی ده په کائنات کې چې دی هیڅ همسر نه لري، او دی د علم، د عقل، د ارادي او د قوت عمل د دولت د وجنه په کائنات کې حکومت کوي، عناصر تابع کړي دي. وسو په انسان کې چې دغه صلاحیتونه او استعدادونه کوم پراته دي، دا پخواني دي، دا وسنی نه دي، دا په انسان کې پخواني پراته دي، خو دا د ضرورت په بنیاد باندې تدریجا ښکاره کیږي. اوس دا مقام د انسان چې کوم دی، نو دا اتفاقي دی، د هیڅ یو مکتبي فکر والا په دې مقام د انسان کې اختلاف نشته دی. دا خبره لاړه. دویم نمبر موږ ویلو د انسان مقصد حیات. نو د انسان په مقصد حیات کې اوس د انسانانو اختلاف دی. ځینې خلکو بیخي د انسان د مقصد حیات نه منکر دي، ځینې خلکو بیا د انسان د مقصد حیات یا د ژوند د مقصد قایل دي، خو په هغې کې بیا اختلاف دی. ځینې خلک وایي د انسان د ژوند مقصد ماده ده، او ځینې خلک وایي چې د انسان د ژوند مقصد معنا ده. اول نمبر هغه خلک چې هغوی وایي چې د انسان د ژوند مقصد نشته دی. هغوی وایي چې انسان دا د شجره حیوانات یو ترقي یافته نسل دی، د اول شادو و، د شادو نه ترقي وکړل، وروسته ترې نه څه جوړ شو؟ انسان جوړ شو. او دا کوم مقام چې ورته په دې کائنات کې حاصل دی، نو دا ورته د دې وجه نه چې د خپل صلاحیتونو استعدادونه صحیح په کار باندې راوستل. نو دوی وایي چې لهذا انسان دی خپل نن چې کوم دی دا د سبا په موهومو تصوراتو باندې نه تباه کوي. دته چې کوم ژوند حاصل شوی دی په دنیا کې، په کار ده چې دا د غنیمت وګڼي او د دې نه فایده والي او په دې کې خپل خواهشاتو پوره کړي. انسان د قانون فطرت د لاندې وجود ته راځي، لږ وخي او بیا چې کوم دی نو څه شي؟ معدوم شي. د ژوند هیڅ مقصد نشته. اوس عقل وایي چې دا نظریه باطله ده. ولې باطله ده؟ ځکه مخکې چې موږ د انسان کوم مقام ذکر کړو، دا د هغه مقام سره منافي ده چې انسان هر کله اشرف المخلوقات دی، محتم بشان دی، په کائنات کې خپل همسر نه لري. نو څرنګه د هغه د ژوند مقصد نشته دی؟ سره د دې نه چې په کائنات کې د کمزوري نه کمزوري موجود هم څه نه څه مقصد شته، او بیا انسان چې اشرف المخلوقات دی، د هغه د ژوند مقصد نشته. لهذا دا نظریه چې کوم ده، نو دا د انسان د شان سره منافي ده. عقل وایي چې دا نظریه باطله ده. دویم، دا نظریه د انسان د ارتقا په لاره کې رکاوټ دی. او سره د دې نه چې موږ ګورو چې انسان ورځ په ورځ باندې څه کوي؟ ترقی کوي. دریم، د علوم الابدان ماهرین وایي چې دا نظریه باطله ده. ولې؟ هغوی وایي قبل از تاریخ چې د انسان کوم آثار او کوم محجرات دي، په هغې باندې چې وایي کوم جدید تحقیق شوی دی، په هغې کې د انسان د تدریجي ارتقا دا کړۍ ورکه ده، وایي دا پکې د سره نشته دی. لهذا دا د ارتقا نظریه دا عقلا باطله ده. یو اوس هغه خلک چې هغوی وایي چې د انسان د ژوند مقصد شته، هغه په دوه قسمه باندې دي. یو داسې خلک دي چې هغوی وایي د انسان د ژوند مقصد معنا ده، لکه موږ مسلمانان وایو چې د انسان د ژوند مقصد شته دی او هغه د الله رب العزت د رضا حصول دی. ولې؟ ځکه عقل دا وایي چې هر کله انسانو دومره محتم بشان هستی ده، اشرف هستی ده، نو د ده مقصد حیات هم اشرف پکار دی. ماده خو یو عارضي غوندې کې شی دی، د دو مقصد حیات داسې یو شی پکار دی چې د هغې په حصول کې خپل ټول ژوند څه کړي؟ صرف کړي. او هغه نه دی مګر د الله رب العزت ذات دی او د الله رضا ده. دا خو اسی مختصر غونډه کې ما د اشاره وکړه. د دې تفصیل ان شاء الله کوو، په دې باندې تفصیلي چې کوم عقلي دلایل دي په بل ویډیو کې به هغه موږ وایو. بل دریم نمبر کې هغه خلکو چې هغوی ویل چې د انسان د ژوند مقصد شته، خو د انسان د ژوند مقصد ماده ده. هغوی د انسان د ژوند مقصد دا دی چې انسان د عقل د لارې داسې یو قانون منځته راوړي، داسې یو نظام منځته راوړي
چې د هغې تعلق د مشاهدې او د تجربې سره وي، د عقل سره وي، د هغې تعلق چې کوم دی د معنوي او ماورائي طاقت او قوت سره نه وي. د دې لپاره هغوی بیا د سوشلیزم نظریه چې کوم دی نو وړاندې کړله. خو د سوشلیزم دا نظریه چې کوم ده عقل وایي چې دا هم باطله ده، د اشتراک چې دا کومه نظریه ده. ولې؟ ځکه چې د انسان دوه قسمه ضرورتونه دي. کله چې د انسان دا دواړه قسمه ضرورتونه پوره شي نو بیا انسان ترقي کولی شي، او چې کله دواړه قسمه ضرورتونه د انسان پوره نه وي نو دی ترقي نشي کولی. اوس چې موږ د سوشلیزم نظریې ته وکتل، د اشتراکیت یا د مساوات نظریې ته موږ وکتل، نو دا یوازې د انسان مادي ضرورتونه پوره کوي، خو د انسان نفسیاتي ضرورتونه نه پوره کوي. لهذا عقل وایي چې دا نظریه څه ده؟ باطله ده، ځکه دا د انسان ټول ضرورتونه نه پوره کوي. انسان به هله ترقي کوي چې کله د مادي ضرورت هم پوره وي او نفسیاتي ضرورت هم پوره وي. لکه مثلا یو سړی دی، هغه تا جیل کې واچو، تا د هغه ازادي سلب کړله. ازادي د انسان نفسیاتي ضرورت، نفسیاتي تقاضا ده. په جیل کې هغه ته هر قسم خوراک حاصل دی، ښه خوراکونه، ښه لباس، ښه ناسته پاسته، ښه ځای، ښه کټ، ښه بستره، خو د هغه ازادي سلب ده. هغه چې کوم نفسیاتي ضرورت دی، نفسیاتي تقاضا ده، هغه ازادي ده. دې انسان ته په دې جیل کې هیڅ قسمه آرام او هیڅ قسم سکون نه وي. نو دا نظریه ځکه باطله ده چې دا د انسان مادي ضرورتونه پوره کوي، خو نفسیاتي تقاضې او نفسیاتي ضرورتونه نه پوره کوي. دریم نمبر کې بیا ځینو خلکو ویل چې د انسان د ژوند مقصد چې دی که نه، هغه یوازې خوندونه حاصلول دي، لذتونه حاصلول دي. په دې باندې د یورپ ماهرین یو وخت راټول شولو او ویل یاره د انسان د ژوند دا مقصد متعین کړو چې د انسان د ژوند مقصد څه شی دی. نو هغوی په دې باندې اتفاق راغی چې د انسان د ژوند مقصد یوازې دا دی چې دی خوندونه حاصل کړي. هغه که د خوراک خوندونه دي، که هغه جنسي خوندونه دي، که هغه د عزت او د جاه خوندونه دي، ول د دې حصول د انسان د ژوند مقصد دی. نو هغوی وویل چې ګوره انسان د دې لپاره هغوی د هیومنزم نظریه وړاندې کړله چې انسان مرکز کائنات دی، بس د انسان عقل او سینس دا به تلوي، دا به د ښه او د بد، د حق او د معیار تلوي. چې عقل چې شي ته ښه وي هغه به ښه، که عقل څه ته بد وي هغه به بدي، که عقل چې شي ته حق وي هغه به حقي، که عقل چې شي ته باطل وي هغه به څه باطل وي. اوس راشئ خپلو ژوند پرستانو له. زمونږ چې د دې دور کوم ژوند پرستان دي، یو ځان ته ژوند پرستان وایي، د هغوی بعینه هم دقه فکر دی. هغوی وایي انسان ته تکلیف مه رسوه، بس انسان ته ضرر مه رسوه، ځکه عقل وایي چې دا ښه کار نه دی. باقي هر هغه کار چې په هغې کې تا ته سکون میلاویږي، که هغه د شریعت د لارې، د وحي د لارې روا وي او که ناروا وي، خو عقل وایي چې دا کار جایز دی، لهذا د دې کول صحیح دي. مولان هسې لګې دي. ګوره ټنګ ټکور چې کوم دی دا د روح غذا ده، وایي دا روح ته سکون ورکوي. عقل وایي چې دا روح ته سکون ورکوي، لهذا د دې په اورېدلو کې، په ډمچورۍ کې ګناه نشته دی. دغه رنګې زنا چې کوم ده یا نور چې څومره ګناهونه دي چې په هغې کې بل انسان ته تکلیف نه وي، فقط بس عقل د لارې عقل وایي چې دا کارونه صحیح دي، دا ښه دي، لهذا دا کارونه کول چې کوم دی نو څه دي؟ جایز دي. ګینې تاسو نن سبا چې کوم ژوند پرستان دي، تاسو وګورئ چې ته په کومه ګناه باندې مرد کې، که نه په کومه ګناه باندې مرد کې، او هغه ګناه په دوی کې موجود دي، نو دوی به تا ته وایي چې یاره دا دومره انسانان وژلی کېږي، تاسو د دې په اړه باندې ولې څه نه وایي؟ سره د دې نه چې ته به د هغې په خلاف باندې خبرې کوې، تا به د هغې په خلاف باندې غږ پورته کړی، خو دوی به بیا هم تا ته وایي، دا به د دې وجې نه وایي تا ته، دا به تا ته د دې وجې نه وایي چې د دوی په نسبت باندې دا شی ګناه نه ده. د دوی په نسبت باندې ګناه یوازې د انسان وجل دي، دا دوی ته ګناه نه ښکاري. ځکه دوی تا ته دا خبره کوي چې یاره ته د مسلمانانو د دې وجنو په خلاف باندې ولې غږ نه پورته کوې، یا د مسلمانانو سره دا دومره ظلمونه کېږي، یا چې کوم دی نو ته د حق غوښتنې خبره نه کوې. دا د حق غوښتنې خبره پکې بیا دوی د نشنلیزم د وجې نه کوي. بده مرغه نن سبا زموږ د زمانې چې کوم ژوند پرستان دي، په دوی باندې بېرته دا د نشنلیزم نظریه دومره غالبه ده چې بېرته د هیومنزم نظریه شاته کړې ده. دوی به د خپلې ژبې په انسانانو خفه کېږي، خو د بلې ژبې په انسانانو نه خفه کېږي. تا ته به وایي یاره ته د فلسطین په خلکو باندې خفه یې، ته د خپلې پښتونخوا په دې خلکو باندې ولې نه خفه کېږي؟ سره د دې نه چې موږ په ټولو باندې خفه کېږو. دا هم زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، هغه هم زموږ ورونه دي، مسلمانان دي. څرنګه چې موږ د دوی دپاره غږ پورته کوو، دغرنګې موږ د هغوی دپاره هم غږ پورته کوو. خو تاسو به دا ژوند پرستان وینئ نه، هغه ژوند پرستان چې په هغوی باندې بېرته د نشنلیزم نظریه غالبه شوې ده، دا به تاسو وینئ نه چې دوی به چېرته د بل یو مسلمان دپاره غږ پورته کړی بس. او که تا د بل مسلمان دپاره پورته کوو، تا ته به بد وایي چې ښه ته د فلسطین دپاره لګوې او د خپلو پښتنو دپاره څه نه وایي. نو ګوره دا خبره مې دې دپاره وکړله چې د ژوند پرستانو په نسبت باندې یوازې انسان محترم دی. ولې؟ ځکه عقل وایي چې انسان ته به تکلیف نه رسي. باقي نور چې کوم ګناهونه دي نو د دې عقل موږ له اجازت راکوي، د عقل د لارې د دې ګناهونو کول جایز دي، لهذا په دې کې موږ د بل څه شي د وحي یا د بل یو حکم محتاجه نه یو. دې ته ویل کېږي زما ورونو ژوند پرستي، او د دې تر شا دقه د هیومنزم دا نظریه چې کوم ده نو پرته ده چې انسان مرکزي کائنات دی، بس چې عقل کوم کار ته ښه وي هغه به ښه وي، چې کوم ته بد وي هغه به بد وي. د عقل چې کوم دی نو دا څه دی؟ میزان دی. نو د انسان د ژوند مقصد دا دی. اوس عقل دا وایي چې ګوره انسان بس ته دا دنیا ده، سبا نشته، اخرت نشته، بس دا دنیا ده، په دې کې د خوندونه حاصل کړه، لذتونه حاصل کړه او خپل ژوند تېر کړه. دې ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي؟
ژوند پرستی ویل کی او دا ژوند پرستی د هیومنزم په عناصرو کې په اجزاو کې یو مهم هغه جزء لا ينفك دی چې دا د هیومنزم نه جدا کی نو دا د هیومنزم نظریه چې کوم ده دا په عقل باندې ولاړه ده د دوی په نسبت چې کوم دی نو میزان د خو او د بد او د حق او د باطل د عقل وایي چې لهدا دا یو څو ژوند خوندونه حاصل کو دي ته څه ویل کیږي ژوند پرستی ویل کیږي اوس د عقل د لارې د دې تردید کو بیرته د عقل د لارې د دې تردید کو ګوره عقل څه وایي عقل وایي چې انسان ارکل دومره مهتم بشان هستی ده اشرف المخلوقات دی نو د هغه د ژوند مقصد یوازې خوراک او اسکاک څنګه کیدلی شي خوراک اسکاک دا خو چې کوم دی عام زناورم کوي دومره یو لوی یو غټه با استعداد او با صلاحیت هستی صرف خوراک اسکاک له پیدا ده او دومره یو با صلاحیت او با استعداد هستی چې کوم دی یوازې جنسي خوندونو حاصلولو لپاره پیدا ده سره د دې نه چې دا جنسي خوندونه چې کوم دي د انسان د ترقۍ په لاره کې رکاوټ دي چې دا کله ته په ناروا او په ناجایزه طریقه باندې حاصلې ولې ځکه په دې سره چې کوم دی نو اخلاقي اقدار تباه کیږي په دې کې به انسان د خور او د مور او د رشتہ دارانو تمیز نه کوي خو بس خپل جنسي خوند به پوره کوي لذت به پوره کوي اخلي به دغه رنګ په دې سره چې کوم دی نو داسې بیماریانې خورېږي په دنیا کې چې کله داسې په یو ناروا طریقې سره سړی جنسي خوندونه اخلي لکه د ایډز غوندې او داسې نور مهلکې چې کومې بیمارۍ دي او دغه رنګ په دې سره نسل تباه کیږي ځکه چې بیا خو په پته نه لګیږي چې دا د چا بچی دی او دا د چا نه پیدا دی ځکه چې دا جنسي لذت حاصلول دا به د انسان د ژوند مقصد نو په هرې طریقې سره بیا خو عقل دا تقاضا کوي چې په هرې طریقې سره ته کولی شي چې خپل جنسي خوندونه څه کړي حاصل کړي نو دا عقل وایي چې دا د انسان د ژوند مقصد نشي کېدلی ولې دې سره اخلاقي اقدار تباه کیږي دې سره نسل تباه کیږي په دې سره چې کوم دی نو په معاشره کې بیمارۍ پیدا کیږي نو دا د انسان بل دا چې دا قلیل الوقت مقصد دی دا لږ وخت خوند حاصلول مزه اخیستل دا د انسان د ژوند مقصد نشي کېدلی او دغه رنګ جاه او عزت حاصلول دا د ژوند مقصد ګڼل د دې خوندونه حاصلول دا د ژوند مقصد ګڼل دا چې کوم دی عقل وایي چې دا د انسان د ژوند مقصد نشي کېدلی دا خبره باطله ده ولې ځکه چې بیا به هر سړی د خپل جاه او د خپل عزت د حاصلولو لپاره هر روا او ناروا طریقه اختیاري او په دې سره به د غریبانو او عوام استحصال کوي نو عقلا دا چې کوم دی نو دا د انسان د ارتقا په لاره کې رکاوټ دی لهدا دا د انسان د ژوند مقصد نشي کېدلی اوس راځو د عقل طرف ته چې ګوره د ژوند پرستۍ بنیاد چې کوم دی نو دا عقل دی بس عقل چې څه ته ښه ویل هغه به ښه عقل چې څه ته بد ویل دا به بد وي دا خبره هم غلطه ده ځکه د عقل دایره کار دا محدود دی عقل یوازې د مادیاتو دپاره میزان دی د معنویاتو ټول نشي کولی د معنویاتو دپاره میزان نه دی بیا په مادیاتو کې دننه چې کوم دی دا عقل ځان له په دې مادیاتو کې محدود دی ولې ځکه د عقل بنیاد چې کوم دی هغه حواس خمسه دي مدار د عقل دا په حواس خمسه باندې دی او حواس خمسه چې کوم دی هغه د خپل ټولو مقدوراتو احاطه نشي کولی لکه مثلا یو انسان دی هغه چې د کوم څه د لیدلو طاقت لري هغه ټول هر څه انسان نه دی لیدلی د کوم څه اوریدلو طاقت چې لري هغه ټول هر څه انسان نه دی اوریدلی د کوم څه ویلو طاقت چې لري هغه ټول انسان په دې خوله په دې ژبه باندې نه دی ویلی یعنې څومره مقدورات د حواس خمسو چې دي نو په دې باندې د حواس خمسو احاطه نشته نو د عقل احاطه به څنګه راشي د عقل مدار خو چې کوم دی په حواس خمسو باندې دی نو لهذا عقل د هر څه دپاره د مادي او د معنی دپاره میزان ګرځول او عقل ته دا ذمهواري حواله کول چې دی به د نوع بشر دپاره یو مکمل ضابطه حیات ټاکي دا خبره بالکل څه ده عقلا دا خبره خطا ده که عقل بیرته دا وایي چې دا خبره څه ده خطا ده بل تاسو ته ما ویلي چې د عقل مدار چې کوم دی دا په مشاهده دی بیا د مشاهدې مدار چې کوم دی نو دا په حواس خمسو باندې دی او حواس خمسه چې کوم دی نو زیاتره خطا کیږي زیاتره خطا کیږي ته به کله وګورې چې هغه ځای کې ته به وګورې چې هلکه دا خو دا سنډا روان دی نو چې ته به لږ ساعت چې تېر شي وبه ګورې هغه به سنډا نه وي هغه به بل شي دغه رنګې ته به یو اواز واورې ته به دا د پلاني اواز دی دا به د هغه اواز نه وي د بل چا اواز وي دغه رنګې ته به یو شی وڅکې ستا ته چې کله ته وڅکې ته به د هغې خوند محسوس کړي بل سړی چې وڅکي هغه به د هغې خوند محسوس نه کړي نو دا حواس خمسه چې کوم دي دا هم خطا کیږي لهذا د عقل مدار په مشاهده دی او د مشاهدې مدار چې کوم دی په حواس خمسه باندې دی او حواس خمسه خطا کیږي لهذا عقل دا مکمل نه دی بلکې دا اوس هم زیری تکمیل دی او چې هر کله زیری تکمیل دی نو دته د انسان دپاره ضابطه حیات د جوړولو ذمهواري ورکول عقلا دا څه دي خطا دي بله خبره ده چې د عقل په بنیاد باندې څومره نظامونه جوړ شوي دي تاسو د هغې فسادات په دې کائنات کې د دنیا کې تاسو کتلی شئ چې کوم نظام هم د عقل په بنیاد جوړ شوی دی تاسو وګورئ چې هغه په څومره مفاسدو باندې چې کوم دی نو څه دی مشتمل دی لهذا دا خبره ثابته شوله چې د انسان دپاره د ضابطه حیات د وضع کولو دپاره عقل میزان ګڼل هغه ته دا ذمهواري ورکول دا عقلا چې کوم دی نو څه دي باطل دي خطا دي لهذا څومره چې دا
مادي نظریات دي که په هغې کې د ژوند پرستۍ نظریه ده، نو دا د عقل د لارې چې کوم دی باطله ده او خطا ده، او ژوند پرستي ډېر یو خطرناک او زهریله فکر دی چې دا انسان د الله رب العزت د ازادۍ نه راوباسي او د نفس په غلامۍ کې ورکوي. موږ تاسو له پکار دي چې د دې نه ډډه وکړو، د دې نه ځان وساتو.